والمستور كالفاسق لا يكون خبره حجة في باب الحديث ما لم يظهر عدالته. متوجه اوسئ کا ترڅوم چني ختم کړم داسې به وایو نه به نه یادېږي. اولم د سنت تعریف کړو به هم دا خبره کړې و چې مخکینی اقسام پکې معتبر دي، دلته د خاص اقسام ذکر کیږي. دریم د سنت دو اقسام مرسل او مسند. څلورم د مرسل تعریف هم کړو، داغه اقسام هم بیان کړو، داغه د اقسام او احکام هم بیان کړو. پنځم نمبر مسند تعریف هم کړو او داغه اقسام هم بیان کړو. او شپږم نمبر هم به د متواتر تعریف داغه مثال داغه حکم کړو. اوم نمبر د مشهور تعریف بلکې دا ټول باغی کې شامل دي. به ورپسې د څوتوي مور مشهور تعریف مثال او حکم بیان کړو. ورون سبق کې ویلو خبر واحد تعریف سره او به داغه شرایط ویلو اته شرایط دی ورلا او به ورلا حکم بیان کړو. نو تعریف د خبر واحد دار چې يرويه الواحد او الاثنان فصاعدا، یو یا دو یا ډیرو نقل کړي خو تواتر ولا حد نه رسیدلې. حکم ادارې چې دا عمل واجب یعنی د ځوان فایده ور کوي. او شرایط اته شرایط څلور په خبر کیو او څلور په مخبر کیو. د کتاب الله مخالف بنوي، سنت مشوره مخالف بنوي او عموم بلوا کې بنوي وارد. اختلاف په دغه مضمون کې نه راغله او صحابه او به عمل استدلال ترک کړي داسې بنوي. څلور به مخبر کیو، اسلام بای بگی عدالت بای عقل بای عقل کامل او ضبط بای. خبر یاد شو کنه ویسه اوس ما طلب متوجه شي ها. اصول شاشي کې یو فصل لیکل چې سنت ختمي کې په اخر کې تاسو به کلو ګورې ډېر مزیدار فصل دی. خبر واحد مقبول لکه غیر مقبول لري لپاره مخه ته څلور صورتونه دي. اول صورت خبر واحد په دینیاتو کې راشي ها، حقوق الله کې راشي. ان شاء الله حقوق الله تعریف به کلو کو اس ټیم لګي به. خبر واحد بچا کې راشي حقوق الله کی دینیاتو کې خو دغه ولني د حد ولني کا څه د ویلي عقوبت پکې نه وي موجود. قالته بل یو کس گواہی نه قبلي کی زنا وغیرہ کې په خبر باندې پوه شولې. اول صورت دار خبر واحد وارد شي په دینیات او حقوق الله کې. هغه دینیات حقوق الله چې هغه کې عقوبت معنا نه موجود، معنا دا او پاکي او کنا پاکي دا ټول قصه باغې کې شروع ده. یو دا شو. دویم نمبر خبر واحد دا حقوق العباد کې راشي. تاسو دې خبر پیږي کنه. دویم نمبر بچا کې راشي حقوق العباد کې. خو به حقوق العباد کې درې صورتونه جوړيږي. دویم نمبر هغه حقوق العباد دي شری کې الزام وي، بل معنی به الزام ان شاء الله مثال به وي. دریم نمبر هغه حقوق العباد دي شری کې بالکل الزام په بل نه وي. او څلورم نمبر هغه حقوق العباد دي چې من وجن به الزام وي، امن وجن به الزام نه وي. ټول څو صورت شو. دا کوم شی چې ویو د لک مربت کو خما تر متوجه شي به مول خبر واحد چې راځي دې مخه ته څو صورت راځي. څلور. اول نمبر حقوق الله دینیات، خو حقوق الله او دینیات چې عقوبت معنا پکې په دقه کې موږ لګي. دویم نمبر حقوق العباد چې الزام پکې وي. دریم حقوق العباد چې الزام پکې بالکل نه وي. څلورم حقوق العباد چې من وجم الزام وي او من وجن پکې الزام نه وي. څلور صورتونه شو. اوس موږ په دی اول کې لګي چې خبر واحد توجه دا ترتیب نه دی ورکړی، خدا به معلومه وکړه. خبر واحد راشي په دینیات او حقوق الله کې. هغه دینیات او حقوق الله چې هغه د عقوبت معنی پکې نه وي. په دې کې وسله موږ دی مخبر ته ګورو. اول صورت بیان کو چې مخبر عادل وي مقبول به ویلي مو کنه برون. دویم صورت کې ملکشان خلاصه سره ویلي وکړي دا مخبر او دي حقوق الله دینیاتو کې مستور اوس بچي سال کتاب وي. وسره به جوړ شو کنه خبره برابر شو. که مستور نو امام سے وای مستور بشان د عادل له مقبول به وي. او فتوا امام محمد سے قول معنی دا مستور په حکم د فاسق کړي. اوس فاسق څه حکم دی راته وایا هغه د توې مخه سمویل مولوی صاحب کله چې خبر واحد وارد شي بچا کې په دینیاتو کې نو یا به دا مخبر عادل وي ندی حکمدار چې مقبول وي، یا به دا مخبر
فاسق وي دی حکم داله غیر مقبول وي او یا بدا مخبر مستور وي امام محمد سے وی په حکم د فاسق کې امدا صحیح رائے ده غیر مقبول وي خود دې مستور نه مراد کم مستور دی کم چې قرن اول او قرن ثانی ثالث نه علاوه مستورات دی غیا ده پیږي کنه پی او کم امام سے وی چې نه مستور په حکم د عادل کې مقبول وي په ترتیب پوه شوي دا کم درې صورتونه چې بیانېږي دا چا دي داغه مخبر دي چې کم په داغه خبر وارد شوی په دینیاتو کې یاد ساتئ واوري والمستور كالفاسق مستور بشان د فاسق د سمان لا يكون خبره حجه خبر بد حجت نہیں په باب د حدیثو کې ما لم يظهر عدالته دینیاتو کې یادای ښا ترڅو چې د عدالت نه ظاهر شوی الا في الصدر الاول صدر اول کې کوم مستور رااله صدر اول نسوک مراد دي یعنی دا استثناء د دینه چې حجت بنوي صدر اول مراد قرن د صحابه ودي ومن في معناهم من القرنين الاخرين یعنی درې ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم دغه مراد دي طائفي علامه نبين د دې بیان به منکو زګه دیو کې صدق غالب و د دې وجه خپل مواشي ذکر کړی دا دیو د عدالت گواہی چې کوم د شریعت ور کړی دا خیر القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم شریعت ور گواہی د عدالت ور کړه نو اوس په دې کې فسق چې کوم د شته کنه شته دې پته لګی نه ځکه مستور دې سره کنه اول ته شریعت گواہی ور کړی دا یا د شریعت گواہی له بمنګ در دا اعتبار ورکو ور الحسن عن ابي حنيفه تو سما خبره کوي چې امام سے مستور بو کوم نه چا کې ګرځولې دي دا دې صدر اول نه سیوا کوم مستور دي هم په حکم د عادل کې ګرځولې ور الحسن حسن ابن زیاد روایت کړی دا نبی حنیفه رحمه الله نه چنه دا مستور چې له مثل العدل دا په مثل د عادل له عادل له فيما باغ احادیث کو یخبرو چې خبرو کوي فيما باغ مسله کې چې خبرو کوي نجاست الماء یې دینیاتو کې ها لکه مولوی صاحب مسله اول واوري یو سره دي او منس کوي او داسې نشته دي یو لوټو بدی ور سره بیا لوټا پته نه لګي چې پاک دي او کنه پاک دي یو کا عادل سړی ورته ویل چې وب پاک دي صرف د قیو لوټو بدا دې دا خو دینیات دي کنه او د عادل خبر پکې مقبول وي نو حکم د مسلې دار چې دا بو سودس کې تیمم نشي کولای دغه وبشتره نو تیمم څنګه مسله پوه شو نو امام سے وای د مستور هم دغه حکم نه چې مستور الحال سړی پته نه لګي هغه درته ویل وب پاک دي وسمه مودس کې تیمم نشي کولای دغه وبشته کنه ویږي به خبره وګورئ فيما يخبر عن نجاسة الماء وذكر في كتاب الاستحسان او امام محمد سے ذکر کړي په کتاب د استحسان کې یا وذکر ذکر شوی دی په کتاب د استحسان کې نو ذکر که مجهول شیم خیر ته هر چاته بدل کی چې استحسان نه مراد دی مبسوط استحسان دی مبسوط امام محمد سے لیکله بس خبره ختم نه هغه تذکرہ ده او ذکر کړي امام محمد سے په کتاب د استحسان د مبسوط کې هغه ده چې انه مستور چره مثل الفاسق دا فاسق بشان دی فيه بچکی په دغه مخ کې مساله کې په خبر د نجاست دما کې دې کې بشان د چاره فاسق دی دا اوس فاسق څه حکم دی راته لګوای کنه او صحیح هم دغه صحیح رائے د چې حکم د فاسق کې دی فاسق حکم وقال محمد فی الفاسق لکه برو غره ولې چې د فاسق حکم بیان نه په دینیاتو کې فاسق خبر ورکو امامت سے وای دی فاسق خبر بغیر مقبول وي خبر پیږي مثال امق مثال دی یو سړی به او د سره مونږ کې یو لټوب ور سره دي سره به سره نو اوس پته نه لګي ته وب پاکي دي کنه پاکي دي فاسق ورته ویل دا وب پاکي دي نو کړه دا خبر لمنګ اعتبار ورکو بکار دا وڅنګ چې عادل لم ور کړو تیمم دی جایز نشي صرف څه دیو کی او دستي وکي اكو اعتبار ولا نه ورکو به مونږ وای چې وب دي ختمي کی وب فزول دي بس کسې دیو کی تیمم دی وکي دا څه ده کنه نو امام محمد سے مبسوط کتاب استحسان کې لیکلي دي چې دا سره دی خپل رائے استعمال کی غالب ګمان دی استعمال کی غالب ګمان بشره کی غټ دلیل دی سوچ دیو کی دی وب پاکی کنه پاکی وای نو که غالب ګمان په دې را لې چې وب پاکی دي وب سری بس به دیو د سوکی یعنی غالب ګمان په دې را لې د سره صادق دی او دستي وکي
او که غالب ګمان یې دی رالی چې دا سړی کاذب دی اوبه پاکې نه دي دا راته هسې وایي چې پاکې دي پاکې نه دي بیا دې څه وکړي تیمم دې وکړي پوه نه شولې نو فاسق له اعتبار ورکو سو ذهن ته به راځي ورکو که نه چې ذهن ته دا رال چې دا فاسق صادق دی لہذا اودس دې وکړي او که ذهن ته دا رال غالب ګمان چې دا دروغجن دی نو تیمم دې وکړي او به دې داسې دغه تصدیق دی نه کوي چې او صحیح دی اوبه پاکې دي ته به چل کړه خو فاسق له اعتبار ورکړه که نه دی ورکړی دې اکبر رای له اعتبار ورکړی خپل رای له رای په دې جوړه شو چې صادق دی معنا دا د اوبه پاکې دي رای له اعتبار ورکړو که فاسق له وایي د رای څه مطلب و دې بیان رسول به ما روان دي ان شاء الله لهذا دلته اعتبار شاله ورکو رای له ورکو دا څو ګورئ وقال محمد في الفاسق امام مسلم په خبر د فاسق کې فرمایي یخبر چې خبر ورکي بنجاست الماء باندې سوئی انه يحكم السامع رايه فیصل به جوړي سامع رای خپل لرا قاضي به جوړي حاکم به جوړي سامع خپل رای لرا رای به خپل حاکم جوړي فإن وقع في قلبه کچره واقع شو بزله د سامع کې څه خبره چنه صادق دا فاسق په دې خبر کې صادق دی نو بس یتیممو منګ ویل چې حکم خبره د څور کړي چې په پاکي لري کنه پاکي دا صورت کې صحیح خو عبارت بنا لکېږي کا به وری مثال داسې د مولوی امق خبره چالو ده او بس صرف یو لوټه دي فاسق ورته وي او بنا پاکي دي عبارت په بیان لګي کې عبارت کې دې مسلې خبره ده فاسق ورته څه وي نه کړه فاسق منی پکار څه وکي تیمم وکي ګان ځکه او بنا پاکي دي بس تیمم به وکي بنشتره او ګره فاسق ونه منی نو به خوشتره مخکې پاکي وي به وسم پاکي ریاضه سړي وکي دستي وکي نو فاسق به منی کنه منی نو حکم ادار خپل رائے لدی اعتبار ورکی نو که قوی رائے بدی موجوده شولا چې دا فاسق صادق دی او بنا پاکي دي بس به وکي به تیمم به وکي خو به تر دا او بدی واړی چې قصه ختم شي او بده سره نه او که بڑک اداره لشي فاسق چې دا کاذب دی دروغ وای ناپاک نه دي بلکې زدي پاکي نه ویلي څوکي خبره باندې پوه شو فین وقع فی قلبه خبر ورکو بنجاست دما باندې ها وبو پاکوالی دمانه بنجاست الماء يحكم السامع حاکم مجوړی سامع را خپل را فین وقع فی قلبه ک بڑک واقع شول چې انه دا سامع چره فاسق چره صادق دی نو بچي دای بزین کړه یتیمم تیمم بو کی کا څنګه بس صحیح دی معنی راشد صادق دی ارایم دراله چې د وبنا پاک دی وبنشتره نو تیمم بو کی من غیر اراقه الماء دې ته ضرورت نشته چې وبو واړی خو کواړی نو به سره بهتره ده ضرورت ته نشته فین اراقه کو بي واړولي وتیمم او به تیمم کو فوا حوت وړي دې کې ډېر احتیاط ده ځکه دا احتمال شته چې وب پاکي شته کنه یو تیمم ټیک نه دی نو واځي دې قصه ختم شي په دې خبره پوه شو فاسق حکم زده شو فاسق حکم دار چې خبره غیر معتبر ده لنډه ده اگر که مثال سره مثال نه دلیل نیول کیږي صفای ونه ویل او مقصد یې دغه دی اوس په یو بل کس پات شو کافر دی یا معشوم دی یا ماتو دی متوجه شي دا کافر هغه کس ته چې هغه کې اولنې شرط نشته اسلام او فاسق ماتو او معشوم هغه چې هغه کې دویم شرط نشته کامل عقل پکې نشته اوس مکه مساله ده یو لټو بدی کافر وته ویل د وبنه نجسی دي یو ته معشوم ویل وبنه نجسی دي تیمم وکا یو ته ماتو ویل د وبنه نجسی دي څوکا تیمم وکا اوس د رائے د دا اجازه نشته چې اوس رائے وچلې چې دا رښتون کې یو ګدروژن دي کرای و چلا ولا او به یقین را لږ دا غالب ګمان را لږ دا رښتې وي وبنه نجسی دي به بم تیمم نه کوي لکه فاسق هغه کې څه کول تیمم کولو کنه دلته به تیمم نه کوي بلکې او داس به کوي ښا ځکه فاسق او دی کې فرق دی فاسق کې ولایت موجودو په دې درې واړو کې خو په ځان هم ولایت نشته نه بنور به تراشي دلته خو بل معنی الزام دی که دا سوچو کې دا ان شاء الله بل معنی سره
چله که بتا باندې تیمم واجب دی او داس نشي کول الزام شو کنه شو او به واړه و تیمم در باندې واجب دی نه دلته به دیونه منو ها بلکې سړی بچ کوي تیم او داس بکې او داس سبا کوي او داس بکې د دیو زين ته درار رشدي صادق دي دی ویلی وبنجس دي تیمم وکا د دیو بنمنی ته داس بکې تیمم بنکې نه پیږي په هغه دې کې امدا کارو کده او به واړه ولي نو قصه بالکل سره ختم کیږي وته هم کیږي سکلو د دې کې پری دي یا دې اوس کې به دې اوس واړه وګوره لکشان وفي خبر الكافر والسبي والماتوه اذا وقع في قلب السامع كل واقع شو فضل د سامع کې صدق د دیو بنجاست الماء چې دیو خبر دیو تصدیق واقع شو فضل کې د دیو په نجاست د ما باندې ويتوزع او دس بگئی د دیو بنه منی ولا تیمم تیمم بنه کوي فین را قلما کې شروبي وغرزولې ثم تیمم به او دسو کو به تیمم کو فهو افضل دا ډېر افضل ده ولې سب تاسو په قصه پوهه شوي ټول څو سورتونه خبره واحد تدي څلور ها اول سورت داو چې دینیات کیو حقوق الله کیو دینیات حقوق الله چاته ویلې کی مخکاسي نشو ته دا خو سوي وکړه ولې سب حقوق الله هغه حق ته ویل کیږي چې هغه کې د یو معین شخص حق نه وي ټول حق وي زنا کول د حقوق الله بربادول دي کا ولی دې کې د یو معین شخص معین کس حق نه برباديږي بلکې د ټولو ځکه زنا چې وکړه نو نور خلک په زنا باندې زور کیږي نو ټولو خلکو ته به نقصان دی وس ارڅو دارچا محارم مشي غیر معقول شي نه پیږي قتل وزدا دام د حقوق الله نه دي ځکه خو به کې کفاره و غیرم د قتل خطا کې ولی دې کې هم د قلو به د نقصان ټول ہوتا دي حقوق العباد چاته ویل کی چې کې د معین کس ته نفع یا نقصانی اگر د نظر 0 روپے قرض عالم د مانو 0 روپے لازمي دي په ما باندې چواري کما ولی دا حق دی خزکه چې بده کې صرف او صرف دی پیسو پورې حق د متعلق دی نور چا په کې نفع نقصان نه دی متعلق دې ته ویل کیږي نظام کله ان شاء الله نور قیاس کې وایو کا بهرحال څلور سوراتونو کې اول سورۃ داو چې خبر واحد وارد شي په حقوق الله کې نبدي کې به مخبر ته ګورو کا چې خبر واحد راوړی عادل وي نو مقبول دی که فاسق وي نو غیر مقبول دی چې فاسق وي غیر مقبول دی نو که شری وصف کې کافر وي یا معشوم وي یا ماتو وي به په طریقې اولا غیر مقبول وي او دریم صورت چې مستور وي نو مفتابی رایدا چې په حکم د چا کې دی فاسق کې دی پوه شولې به وفي المعاملات التي تنفك عن معنى الالزام كالوكالات والمزاربات انور صورتونه ویو اسی به ویو خیر دی سوال خبره آسانی کا معاملاتو کې شروع شول معاملاتو کې څو صورت جوړیږي یعنی حقوق العباد کې درې یو هغه حقوق العباد دي چې هغه کې د الزام معنی بالکل نشته اول دیو دغه ذکر کړي الزام معنی به کې بالکل خالص بغیر الزام دی لکه مثال به تور معنی د سری ته یو مچاله کا استا مولا ویلی ته تجارت کوا د باندې الزام شته به کې هغه ته ویم چې لکه پلاني ویلی تزما وکیل شو لسره لواله وکالي وایله کنه لیماله خیرم دې کنم دې نو بدی شي نو کې مولوی صاحب دا اول قسم شوخه بدی کې حکم دار چې د هر قسمه مخبر خبر روایت پکې مقبول دي تر دې چې کافر غم پکې مقبول دي ځنه شو دا کوم یو حقوق العباد یا معاملات کی او د الزام نه خالی وي کتاب کې صرف دا ذکر کړي نور دوه نشته هغه شي کې دي بل کوم یو چې خالص الزام وي پکې خالص الزام غلطه به دوه شي نشر دي عدالت هم شرط ده عدد هم شرط ده شهادت کې دوه شي نه کنا عدالت او عدد کم از کم دوه کسان یا یو سړی او دوه خزي اور سره سم شرط ده عدالت عادل وي دا کلا چې خالص الزام وي څه مطلب زده ته هم پتا باندې د سليمان 0 روپۍ دي سليمان بداوه کوي دمانه زما 0 روپۍ دي غوان را ولا دا ته زیرا وسنه زه ته هم پتا 0 روپۍ دي ته کې الزام ده ها حقوق العباد خبر هم ده صرف په دمانه نقصان ده کې خیال می حق ده خرابيږي اور سره الزام هم ده پیسې په لازم هم الزام ده کنه ده خالص الزام ده نو بده کې څه شرط ده به عدالت
او ور سره عادت دواړه شرط دي یعنی د شهادت دواړه ارکان پکې شرط دي یو پاتې شو کنه من وجهم الزام یو من وجهن الزام نه وي پدې کې دوه شین کې یو شرط دی یا د عدالت موجود وي یا د عادت موجود وي دا به ان شاء الله ثواب وي وکړه ټول سلور پوره شو کنه